سلامونه ملګرو دی ویډیو کې تاسو لخکاری دا د دوبۍ کینګ دی جی د یو ای بادشاہ دی چې یو عام سړی سره په یو دسترخوان باندې افطاری ته کېناستو جی دا په پاکستان کې تاسو نشئ کته په پاکستان کې تاسو یو امیر سړی غریب سړی سره ډیر کم تیر به وینئ دا ویډیو چې مو کته مال ډایرک زموږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم اخرنۍ خطبه را یاد شو کله چې زموږ خوږ نبی حج کو حج نه پس اخرنۍ خطبه اغو نو کې زموږ خوږ نبی فرمایلی وو چې تاسو ټول انسانان الله پاک د پاره یو یی جی برتری صرف هغه انسان له حاصل ده چې کم سړی زیات پرهیزګاری وکا برتری صرف په پرهیزګاری باندې را دینه علاوه نور سپین ته پتور باندې څه فضیلت نه ده حاصل یا تور له پسپین باندې څه فضیلت نه ده حاصل نه عربی له په اجمی باندې څه فضیلت حاصل ده نه اجمی له په عربی باندې څه فضیلت حاصل له تقوا په بنیاد باندې الله پاک ته انسان جوخ کې دي شدینه علاوه ټول انسانان الله پاک د پاره یو یی اوس کې یو انسان مالدار ده یو غریب ده نو دا دواړه الله پاک د پاره یو دي په یو سب کې دواړه مونږ ته په یو سب کې دواړه الله پاک لودريږي په یو سب کې دواړه الله پاک تخپل عبادت کوي نو الله پاک په نظر کې ټول انسانان یو دي خو یو انسان غرور او تکبر کوي د مال دولت په وجه باندې نو دا د خنه کوي دا دولت دا غرور او تکبر بدن الله پاک وباسي جی نو دا یو غټ اگزامپل له هغه خلکو د پاره چې کم خلک غریب ته پسپک نظر باندې ګوري کم خلک غریب سره په یو دسترخوان باندې سکه چې داغه جټو بم نسکی دا چې خلک هم ما کتري چې غریب سره لاس ملو کی نو بیا لاس په صابون باندې وینځي افسوس